اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دیزے پورے زمونگا لمبنے باب زمونگ تقسیم مطابق ختم شیو. لمبنے باب مقدمہ دویم لمبنے مقدمہ اور بیا یا ایھا الناس اعبدونا دویم باب 39 آیت پورے. حسب سابق زمونگا نننے نشست بہم د سوال جواب په بنیاد باندې بعض اعتراضات بعض مشکلات حل کول. مخکې مونږه د سوال جواب مقدمه پسې هم د هغې یو ترتیب ساتلی و. دې سره فایده دا وشي چې کوم باطل خلق سے استدلالات کوي د قرآن نه یا د حدیث نه د هغې جایزه واخیستی شي، د هغې مستدل وکتی شي چې هغې استدلال کوم ځای نه کوي. او دا واقفیت ضروری په دی دی چې دا دور د تحزب او د تفرق دور دی. هر ډله کې مختلف قسمه خلق جمع شوي دي. ډېر کم خلق دی چې هغه قرآن او سنت ته خلق راولي. څوک خپل استادانو ته خلق راولي، څوک خپل ذوق ته خلق راولي. کوشش زمونږ دا دی چې تحقیق په بنیاد باندې قرآن ولستی شي. لومړنی سوال کوم چې دلته راځي، هسې متقدمینو هم داسې قسمه سوالات لیکلي دي. ضرورت د دې خبرې دی چې هغه ټول وکتی شي او بیا د هغې سلیس اردو کې یا سلیس پښتو کې ترجمه وشي چې د دین طلبا بالخصوص د قرآن مجید طلبا د هغې نه واقف شي. دا هم دا ضروري ده. زمونږ ګڼ استادانو هغې به د یو فرقې نوم واخیسته او بیا د هغې مستدل به یې ولیکه. ما سره د هغې د لاس لیکل چې کوم دي نه کې دک ټایپ لیکل دي، خو دی کې دا چې دی کې خلیج نور سوا شي د اپس. که د هغې په ځای باندې مونږه سوال او جواب ولیکو، د فرقې نوم نه لیکو، نو شاید چې اصلاح لږ ډېر وشي. مقصد هم اصلاح کول دي، د چا د ذات مخالفت نه دی. د فخر الدین رازی رحمه الله تفسیر چې د چا مطالعه کی نو دا کار هغه ډېر زیات کوي. د باطل فرقې استدلال لیکي او بیا د هغې جواب لیکي. زمونږ خلک دغې طرف ته نه متوجه کېږي. دا ضروري ده. په دې بنیاد چې نن کم خلق څه اعتراضات کوي، دا څه نوی اعتراض نه وي، جامع نه وي، خو لات و منات چې کوم دي هغه زاړه دي. شی زوړ دی. نوي خلک دومره تکړه نه دی چې څه اعتراض جوړ کړي. خو دا د مخکنیو اعتراضي متقدمینو د هغې جوابونه کړي. علم الکلام سره متعلق، عقایدو سره متعلق چې چا څه اعتراضات کړي دي، نو امام فخر الدین رازی رحمت الله تعالی علیه د هغې بھرپور جواب کړی دی. په اردو ژبه کې تفسیر یو داسې شته دی چې هغې ته مونږه د سابقه ټولو تفاسیرو تلخیص ویلی شو. خلاصه تفسیر مواهب الرحمن 13 جلد کتاب دی. هغه دومره دا چې د هغې دپاره به د زړې املا نه ځان خبرول پکار دي. دکه یو مسله شته دی. یو سړی چې علم حاصلول غواړي نو مشکلات د هغه مخې ته راځي او خلک هغه حل کوي، هغه پرېږدي نه. زه چې کتاب ته کښېنم کله کله ګورم نو ما ته اقبال شعر مخې ته راشي کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. یعنی طالب علم د قرآن لا هغه تاسو سره مشته مواهب الرحمن تاسو سید امیر علی ملیح آبادی هغه ډېر د کار کتاب دی او دې ته موږ د سابقه ټولو تفاسیر خلاصه ویلی شو په اردو ژبه کې.
د دې خبرې ضرورت دی چې دا کتاب باندې کار وکړل شي په دوه لحاظ سره. یو خو د هغې تسهیل وشي یعنې اردو یې اسانه شي. دغه مشکل کار نه دی. لکه ډکشنرۍ په سوونو ډکشنرۍ موجود دي که یو سړی یو معمولي فیروز اللغات هم مخې ته ګیري نو زما په خیال هغه کتاب به حل شي. دویم دا چې په هغې کې پیرهبندي وشي. هغې لکه د اخبار لیکلی دی اوس مسلسل څه پیرهبندي پکې نشته. راځئ نه وعلیکم السلام. طبیعت ښه ده؟ کښېنه کښېنه. او دویمه خبره دا ده چې په هغې کې د کتاب نوم یې خو لیکلي چې فلانی کتاب، د هغې د صفحې او دارنګې د هغې د جلد وغیره او بالخصوص د هغې عربي عبارت دغه لیکل پکار دی. نو ډېر شی مشکل ځایونه ډېر اعتراضونه هغه مولانا امیر علی رحمه الله حل کړي دي. سید امیر علی په نوم باندې یو شیعه هم دی. دا هغه امیر علی نه دی. اکثر خلک دی کې دوکه شری دا کتاب نه اخلو ځکه لیکونکی شیعه دی. سید امیر علی ملیح آبادي شیعه نه دی. هغه بل جسټس امیر علی دی، وکیل دی. هغه نور هم ډېر څیزونه لیکلي. خبیث انسان. د صوفیای کرامو چې کومې غلطۍ دي یا د هغې کوم سوالات کوي قرآن مجید باندې. ګوره صوفیا دوه قسمه دي. دا ځان له بحث دی چې اسلام کې تصوف شته او که نشته او دا څه شی دی او دا څه شی دی. اصل لفظ تزکیه نفس دی. مونږه دا خبره تصوف چې کوو نو دا هغې سره د هغې په ژبه کې خبره کوو. تصوف دوه قسمه دی، یو صحیح تصوف دی، یو یونانی تصوف دی. زمونږ د اکثر مسلمانانو صوفیاو عقاید او نظریات د یونانی تصوف نه متاثر دي، بلکې هر علاقه کې چې کوم صوفیان دي نو په هغې باندې د هغې علاقې د غیر مسلمو د عقایدو اثر دی. زمونږ د علاقو کې چې کوم دي په هغې باندې د هندوانو کافي اثر دی. د علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ د بی اے په کورس کې یو کتاب دی، هغې ته وایي پاکستانی ادب. هغه داسې چا لیکلی چې هغه د فن نه واقف نه دي. د 1400 یونټو غالبا کتاب دی، 2 جلده. هغه پیدا کړی وګورئ پاکستانی ادب په نوم باندې. نو تا ته پته ولګېږي چې زمونږ دلته په دې علاقو کې سن کې او دا غټ چې کومه ته موږ صوفیا وایو یو څه بل څه د دې به تا ته د عقایدو هلته اندازه ولګي. کتاب لیکلی هغې دې دپاره دی چې پہچان وشي. خو وهابیان نه دي که نه او نه پنجپیریان دي. پته به ولګېږي چې دا کم قسم صوفیا دي. نو دا قسم صوفیا دي ډېر رواني کوي. د هغې رواني دپاره 2 تفاسیر کتل پکار دي. یو د امام قرطبي الجامع لاحکام القرآن، او دویم سید محمود آلوسی بغدادي رحمه الله تفسیر چې ته مونږه تفسیر روح المانی وایو. دا هغه ځایونه دي چې دوی د قرآن هغه مشکلات حل کړي دي کوم چې دې خلقو پیدا کړي دي یا دي څه غلط استدلالات دي. دا یو ډېر ګران کار دی. کاش چې دې طرف ته څوک متوجه شي او دا جمع کړي. دا ډېر زبردست کار دی. خو مونږ هر ځای کې مونږ د تحقیق میدان کې د شارټ کټ قایل یو که نه چې په اسانه به کوم شی وشي. دا خو ما درته اقبال شعر وایي چې محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. تحقیق میدان دومره آسان نه دی چې سړی دې ته دغه شانتې ورلاندې وځي. عام اعتراضات مسائل الرازی واجبتها په نوم یو کتاب دی زمونږ ملګرو کې مشهور وایي، مسائل راضي وایي هغې ته. دا ډېر مختصر دی او ډېر کم څیزونه دي پکې.
او پای کې چې کوم اعتراضات لیکي نو هغه نه دي چې د خلکو څخه غلط استدلالات دي، هغه دي کوم چې قرآن کې دننه اشکال راځي، چې ته مونږ مشکل القرآن وایو. نو کوم چې اصل میدان یې مونږ نه پاتې هغه محنت غواړي. دا زموږ چې کوم انداز دا خو ډېر آسان دی، بس د یو استاد کیسټ واوره، د هغه تحریر وګوره، بس په مخ لګیا. نو دا ګسې پټې اقوال لیکه، داسې شی پکار دی چې د هغې یو نوی روپ وي او چې کومې نوې فتنې دي چې د هغې جواب وکړی شي. نو بهر کې دغه سلسله کې زما طریقه دغه ده چې کله تا سورة البقره کې مقدمه ویل نو هلته کې ما څه اعتراضات خولیو تاسو ته، هغې جوابات هم کړي. د نننۍ نشست به زمونږ نن نه پوره کېږي، د دې حصه شاید چې بل اتوار ته ورسي. او د هغې وجه دا را چې د سیدنا آدم علیه السلام په باره کې یو مستقل بحث دی چې دا لومبنی انسان دی او که نه د انساني نوع یو مشهور نبی دی، یعنی آدم انسان اول او که نه. په دې معنی د پرویز مستقل کتاب دی، د هغې استدلالات دي یا قتل پکار دی. او دې نه ځان خبرول په دې پکار دی چې زمونږ تقریبا د هر سکول، هر کالج، هر یونیورسټۍ په لایبرری کې د هغه کتابونه موجود دي. هلته کې سروک ټوک نه وي، څوک چیزي کارډ جوړ کړي کتاب ځان له اخیستی، هېڅ مسله نشته. نو چې مونږ دې نه یو خبر بیا به کار خرابي. مردان کې مولانا مدرار الله صاحب رحمت الله تعالی علیه اختلافات خو هر چا سره دي د خلکو، د هغه دې سلسله کې یو نری کتاب دی پرویز په نوم باندې، پرویز اور انکار حدیث تیار څه شی دی پیدا کې، هغه بنیادی کتاب دی. کافی کار کړی دی هغې سړي په دې مسله. همیش دپاره ما بار بار ویلی دی او بیا وایم تاسو ته چې اختلاف فکري ساتئ، یعنی د یو سړي فکر سره زمونږ اتفاق او زمونږ انکار به راځي. که اتفاق راځي نو په دې وجه به نه راځي چې زما استاد دی، بلکې په دې وجه به راځي چې استدلال یې ټیک دی، درست استدلال یې دی. د شرک دپاره استدلال نه کوي، د بدعت د جواز دپاره استدلال نه کوي، د حدیث د رد دپاره استدلال نه کوي. او که زما اختلاف راځي نو هم د دلیل په بنیاد راځي. دا د خوښې او د ناخوښې چې کومه پیمانه زمونږ ده دې مونږ علمي لحاظ سره کمزوري کړي وو. کله چې مونږ بحث کوو د انکار حدیث خلاف کې، هر یو کتاب چې تر اخلي نا وړومبنی د امام شافعي رحمه الله نوم اخلي. دا زمونږ علاقو کې څوک نوم نه اخلي، ولې مونږ احناف یو شافعي یو. زمونږ اخلاقي ګراوټ ډېر زیات راغلی، د فرعي اختلافاتو په بنیاد باندې مونږ د یو امام خبره هم هغې باندې هم غوږ نه کرو. نو دا څیزونه مخې ته ساتل پکار دي، یاد ساتل پکار دي. مولانا عبدالرحمن کیلانی یو اهل حدیث عالم دی، د هغه یو ښه کتاب دی د پرویز خلاف، مستقل کتاب دی، 3 جلد کتاب دی، اوس یو ځای چاپ شوی، ما سره شته دی، څه وخت به تاسو ته وښیم. دا قتل پکار دی، ځان مسلح کول پکار دی. د قادیانانو خلاف یو کتاب دی، ثبوت حاضر ہے، حسین صاحب یو جلد پیدا کړو، هغه اصل کتاب 3 جلد دی، ما پیدا کړی. هغه وګورئ، کتاب اگر چې د بل چا دی، لیکن استدلال چې کوم ځای نه ټیکي نو هغه قتل پکاري. خپل ځان د هرې فتنې خلاف کې پوهول پکار دی. نو دې سوال جواب مقصد دغه دی. دې کې بعض ځایونو کې زه نومونه اخلم، بعضو کې نه اخلم. لومبنی سوال هغه د عوامو خلقو دی، هغه آسان سوال دی. هغه تعلق سورة البقره کې 2 آیت سره دی، وانزل من السماء ماء. سوال داري چې قرآن مجید دلته کې سورة البقره کې ہوئی چې انزل من السماء ماء، لیکن نور ځایونو کې خبره چې کوي نو د باران د ورېدلو ځای وریسخي. حکم خلق چې د قرآن مجید
په انداز باندې نه پوهېږي نو هغې دا تعارض وګڼي. تعارض په دې دی چې کله وایي وریځ او کله وایي اسمان. دا سوال معقول دی، دا غیر معقول نه دی. دا چا چې قرآن ویلي نو هغه ته سوال غیر معقول ښکاري شي، چا چې نه ویلي هغه دپاره دا لویه خبره ده. د خپلو کالجونو یونیورسټو کې وګوره تا ته به اندازه ولګي چې ډېر معقول سوال خلک دا ګڼي چې قرآن دلته وایي انزل من السماء ماء. سورة الاعراف 50 آیت کې وایي حتی اذا قلت سحابا ثقالا سقناه لولد میت فانزلنا به الماء. یعنی باران کم ځای نه ورېږي، دا وریځې نه ورېږي. دارنګې سورة النور کې فرمائی علم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فتر الودق یخرج من خلاله. سورة النور آیت 43. سورة الروم کې فرمائی اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فتر الودق یخرج من خلاله. ته ویني چې ساس کی د هغې د میان نه روزي. نورم قرآن مجید کې داسې قسم آیات شته دی. سورة الواقعہ کې راځي 69 آیت کې انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. سورة النبا کې راځي 14 آیت کې وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. نچوړون کی وریځو نه مونږ باران راورو. سورة الروم کے آیت کریمہ 48. سوال معنی بد نہیں گنل پکار، سوال اوریدل پکاری، ځان په پویول پکاری چې سړی پوهېږي جواب دیو کی، چې نه پوهېږي لادري دی وایي. ټرخاول به نه کوي. ته سوال کوونکي ټرکاول دا جایز نه دی. په دې ګڼ شواهد شته دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی تپوس کر دے چې ای البقاء خیر، اللہ پنیز کم بقاء بہتر دے. اور تو ما ته پته نشته. سائل د مسئول عنہ نه زیات خبر نه ده. مسئول عنہ د سائل نه زیات خبر نه ده. ایثار شاه سیدنا جبرائیل کرائے غنه به تپوس کو. عام حدیث ده. ودا چې ما یو ځل استدلال کې پیش کړ، استاد محترم په دې ډېر داد ورکړو او تنبیه ورکړو مرګرو ته چې په دې عمل وکړه. زمونږ دې کوپړې کې دا خبره ده چې که زه دا ووایم چې ما ته علم نشته نو دا زما د شان ډېر هتک دی او دې ته نه ګورو چې ما دین کم ځای نه کم ځای ته ورسو. نه راځي بس نه راځي، ضروري خو نه ده. دې کې د شرمېدو هم څه نشته. په هر چیز خبردار، په هر چیز علیم الله ذات. او دا حدیث دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تم د دین مسله ترکې مې چې الله نه وښودلې نه و مکمه یو صاحب نشته. سیدنا جبرائیل چې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه نه تپوس وکړ، هغه هم جواب کې وایي چې مسئول عنہ د سائل نه زیات عالم نه ده. هلته محدثین وګوره راواله عرضه کې کتاب پیش کړي دغلته هم وګوره. امام قرطبی دارنګه فتح الباری کې حافظ ابن حجر لیکلی دی چې دې کې دا خلق و رد ده چې هغه ته یو څیز علم نه او خامخا کوشش دا کوي چې زه په دې پوهېږم. نو څه نه څه جواب به وکړي نو پټي کو په غلطه نه یاره زما خیال دارې چې خیال شنه مطلب دا چې علم نه دی. لادری وایه که نه جبرائیل په ملائکو کې افضل دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الرسل دی. حدیث باندې به څوک عمل کوي؟ اهل حدیث که نه مسلمانان به عمل کوي؟ مسلمانان دې ټول په دې حدیث عمل وکړي. لادری یو حدیثونه جوړوي چې لا ادري نصف العلم، دا حدیث نه دی او جوړ کړی شوی خبره. او بل خو هر ځای کې ځان معقول جوړ کړی دارې خبرې جواب به کوي.
چې نه درځي نو ما ته پته نشته لا دري دغه صاحب نشته دغه کې عیب نه دا به الله خپل رسول ته دی اجازت نه ورکړي هغه ما ته پته نشته دی لیکن اسأل ربی تبارک وتعالی موارد زمان حدیث ته دا بنیادی طور زبزم دا الله نه وته پوسوکم نو بس لاړ منټونو کې سکندونو کې راغې وی فرمایل الله وی چې ما ته مساجد محبوب دی اسواق میں مبغوض دی مختصر خبر وا دا کنن ته یو امینه ته پوسه کې تا دا فوري جواب وکړ په دې نه پوهېږي چې په دین کې بے دلیل خبر بې دیني ده دا جمله زه ډېره لیکم او دې څوک سوچ نه کوي د دین په معامله کې بلا دلیل خبره د دې حیثیت نشته احمد رضا خان وی چې بلا دلیل خبره په دین کې دا ډنډت ماری ده محض هر زبا فی ہے و دې ډنډت مارای کې ټول خلک نه خدي دي ډنډت ماری مګو دلیل معلومی جواب ہوگا نہیں معلوم لا علم لا ادری اللہ علم دے جوابونه کم چې مونږ کو قرآن مجید نه ناغه دای اخو معلوم دي ځکه دلته ما ناغه لیکل دی او نه زاغه وایم خلقو ته ځکه زمونږ درسونو کې هغه عام دی چې سما اصل کې بره طرف ته وي هر بره طرف ته سوي سما عربی کې کل ما علاق فهو سماؤک کم شی چې ستانه پورته نه هغې ته اسمان وي چونکې وریس پورته حصه کی په دې وجه قرآن مجید کله نسبت اسمان ته کوي او کله نسبت وریځو ته کوي دا آسان جواب دی خو یو داسې جواب چې هغه انساني عقل هم قانع کی هغه هم پوهېږي هغه جواب سید آلوسی لیکلی دی دا کتاب تاسو سره وي خو الله تاسو له کتاب کتو توفیق درکړي کتاب به تاسو سره او دا وتا چر دې کې لیدل هم نه جدا کم ځای کې دا انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم لاندې لیکي دی وی شایع دا خوره خبره دا زما نسخه لکه بدل دا دویم جلد دا محقق نسخه جلد 2021 ان الشمس اذا سامتت بعض البحار والبراری دا مشهور ده چې د روح المانی عبارت دی ګرانی ہمارے خود گرانے بیا دیوئی معلوم ادارہ ضائع و شائع ادارہ چنور کلا سامتت مقابل رش بعض البحار والبراری چنور کلا اولگیگی پا دریابونو پوچو باندے اثارت من البحار بخارا رطبا تو دا پورتگی دا دریابونو نا لن بخار ومن البراری یابسن او دا وچو نا یابس سزون وجد کی نو کہا چی اذا سائد البخار الى طبقت الهواء الثالثہ تکایفہ کله چې دا بخار برو رسیږي درې میں طبقه تبرا اسمان او د ځمکې میس کې طبقات دي ساينسدانانو هغه تسلیم کړی دی وایي هغه دا بیا مسلمان دی او د یو مسلمان ساينټیسټ په بنیاد باندې دا خبره کوي چې کدا لړی شي درې میں هوا طبقه ته نو الته کې دا تکاسفا دغه کثافت راشي درنواله نو فیلم یکن البرد قویا کہ یخواله بالفرض ډیر نه اجتماع وتقاطر لثقله بالتکاثف نبی اساس چلو شي یو ځای شي او ډیر په سختۍ باندې سره لګ لګ باران شي او کنه بالفرض اگر ډیر وي نو بیا باران په شبو باندې شي کله دواړه یو شانتي نو باران ونشي وریځ راشي بیا واپس لاړ شي دا تفصیلی جواب دکړی نو بیا د دې نه استدلال کړی دی وفي كل شيء له آیت تدل على انه واحد دا اصل کې دا ابو العطاهیه شعر دی نو دی وی کم جواب چې دی کول غواړي نو دی وی چې اصل دارا چې باران کیږي د وریځ نه لیکن قرآن نسبت آسمان ته ولي گئی
وجه دا دا چې که د نور تمازت نه وی نو بخارات نه اوچتېدل. بخارات والا هغې اوچتېږي چې د نور تمازت وي. تمازت معنې ګرمي. چې د نور شعاګانې په اوبو نه لګېدې نو نور کې به دغه شی نه کېده، بخار به نه جوړېده. چې کله بخارات نه جوړېدل نو دې وجې نه باران به نه کېده. نو قرآن چې دلته کې کوم وایي چې انزل من السماء ماء، نو د هغې وجه دغه د بنیادي چې د دې سبب د بره طرف نه دی. نو بیا وایي چې د هر څیز اسباب د بره نه دي، ټول د عرش نه راځي. و دې وجه نه که قرآن دا فرمایي چې وانزلنا الحدید، ناغم دی وایي په دې تناظر کې د هغې معنی وکړه چې د هغې اسباب کم ځای نه راځي، بره نه راځي. نو دا جواب چې کوم دی دا صاحب د روح المعانی دلته کړی دی 26 صفحه کې، چې چونکې د دې بخاراتو د اوچتېدلو اسباب د پورته نه راځي. د دې وجې نه قرآن مجید دلته کې د سما ذکر وکړو، او نورو ځایونو کې د دې ذکر د وریځې ذکر کوي چې حقیقتاً باران وریږي د وریځو نه. نو یو سبب دی او یو حقیقتاً وریدل دي. سبب یې د پورته نه راځي، کله کله نسبت سبب ته کېږي. تر دې چې که سړی بالفرض مړ شي نه خلک نسبت وکړي سبب ته، پلان کې مړ کړه، حالات یې مړ کوونکی خو الله دی. کالج کې یو ځل د دې آیت لاندې ما دا ویلي خیرآباد کالج کې چې باران دا کېږي د وریځو نه. هر علاقه کې خلک دي مختلف، چا علم یو شانتي دی، چا بل شانتي. یو ماشوم به د خپل والد صاحب ته ویلي و، هغه سهار چې زه راووتم د کلاس نه 2-3 کسان ناست وو عالمان، ما ته یې چې ته کافر شوی کفر وجه سره ته خلکو ته دا وایې چې باران چې کوم دی دا د وریځو نه کېږي. نو ما یې ما اوسې ګپ نه یې لګولی، صحیح ده. نو دا آیت کریمه راته خو دا کوم چې زموږ زیر بحث دی چې قرآن مجید خو دلته دا وایي چې الله د اسمان نه باران وري. نو وایي قرآن چې دا فرمایي چې انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، درې وسمانی وایي چې مزن خو وریځې ته نه وي، وریځې د سحاب وایي. نو ما یې ګوره چې مزن هغې وریځې ته وایي چې هغه ورونکي، وریځې ته وایي خو ورونکي وریځې ته. یعنې د بیچارهګانو علم د قرآن په باره کې ډېر معمولی دی، مختصر دی، لیکن د هغې باوجود هر هغه چا ته کافر وي چې هغه د طبیعت خلاف کار کوي. و دې څیزونو کې مستعدي مه کوئ، تلوار مه کوئ، ولې چا ته کافر وایه؟ ستانه به الله او رسول تپوس کوي څه چې فلان کې درې کافر ویلي که نه ویلي. دا د مفتیانو کار دی، مفتی پوه شه د هغه کار پوه شه، جوابونه دی کوي. زموږ خو کار دا دی که یو شرکي عقیده وي د هغې اصلاح وکړو، یو بدعي عقیده وي د هغې اصلاح وکړو. حکم چې وتپوسي څوک بیا به جواب کوو. دویم سوال هغه دی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا باندې. هغه سوال نه دی، هغه یو قسم ډکوسله ده چې خلک یې کوي. کوونکی څوک دی د هغې؟ هغه سر سید احمد خان دی. د دې کتابونه هم عام سکولونو کې کالجونو کې پراته وي، د علماء حق کتابونه نه وي چېرته. د هغې وجه دا نه وي چې د سکولونو کې د استادان یا د پرنسپلان کافران وي، دا خبره نه ده. غلطي د اهل حق ده. کم خلک چې قرآن مجید ښیي نه هغه څه لیکي نه، سوا د جواهر القرآن نه یا د احسن الکلام نه. تاسو ښایي یو تفسیري چا لیکلي؟ دا کوم چې تاسو مفسرین ګڼئ صحیح دي، څه شی لیکلی؟ دا ډېر پخوانه ځای چې غوا مو څوک نه کوي داسې. ټول جماعت اسلامي کې وګوره یو تفسیر دی، هغې ته څه وایي؟
تفهیم القرآن بل چا تفسیر لیکلی دی پکې نه بس هغه د هغې مشر دی هغه تفسیر لیکلی دی هر ځای کې د هغې په مدرسه کې د هغې په جومات کې تر دې چې یو ځای کې یو جلسه وه ځای بوتلی زما په لاس باندې تفهیم القرآن په هغې طلباو تقسیم کړ تاسو څه لیکلي که لیکئ نام عربی کې ولیکئ یا پښتو کې ولیکئ شیخ القرآن رحم الله به ویل چې که علماو عربي لوستی دي به داسې وکړو یو سړی ابن کثیر له ګوتې نه وړي تفسیر روح المعانی له ګوتې نه وړي دا به ستا کتاب څه پاره کې وګورې نو موږ سره دا فکر نشته چې زموږ دا نوی نسل کوم خوا روان دی دا هېچا سره فکر نشته هر سړی کتاب لیکي پښتو څوک لولي ما سوا د زنانو نه پښتو کتابونه زنانه ګوري علما که څوک ګوري زما په خیاله عالم نه او دا غلطي د اهل حق ده دا خو اوس خره بعضې کتابونه راغلي دي مخې ته معارف القرآن دی د حافظ مولانا ادریس صاحب مفتی شفیع صاحب رحمهم الله جواهر القرآن ډېر بنیادي کتاب دی خو د هغې تسهیل وګر دی پای خو عوام نه پوهېږي یعنې عوامو له چې کوم کار کوي نو هغه د عوامو ژبه کې وکړه تحریر ته توجه نشته زموږ تحریر ته توجه ورکړئ یوازې سینه در سینه علوم چې کوي هغې کې ډېر شی بدعات راځي ډېر غلط عقاید راشي پای کې هغې کې ذوقي څیزونه ور داخل شي هغه د لوی تباهۍ پیش خیمه تحریر یو داسې څیز دی چې که غلطي نو هم خلکو ته ښکاري او که صحیح وي نو هم خلکو ته ښکاري و دې کې بنیادي غلطي دغه ده پرنسپل بېدینه نه وي ساینټسټ هم بېدینه نه وي دا د دې وجې بېدینه شي چې هغې ته بل څه شی په لاس نه ورځي هر مسلمان دا غواړي چې ما د قرآن مجید ولوستی او ما د حدیث ولوستی نو چې هغه سره صحیح عالم کتاب نه وي نه به خود دغه ګوري نو که څوک کتاب لیکلی شي بالفرض یا کوي نو د هغه نه د خلکو څه توقع وي د هر چا توقع دا وي چې ما د مفت کتاب راکړي زاړو کتاب چاپ کم بالفرض نو زما ستا په خیال زما به څو دوستانې یو دوه به وي زرګونو کې وي نو زه به چا چاله کتاب مفت ورکوم دا مینټیلیټي در سره غلطه ده پکار دا چې سړی لیکوال سړی د دې څیزونو نه مستثنا کړي چې وایي ته بس کتاب لیکه کار زمونږ دی د هغې چاپ کول د هغې خرڅول او تا په خپلو خپو درول دا زمونږ کار دی دغه ذهن د چا نشته دا صرف جماعت اسلامي ولګوي د هغې یو ادنا طالب علم که یو مضمون هم ولیکي نو هغه هغې په غټو غټو رسالو کې چاپ کړي هغه برسېره کړي او زموږ د خپلو رسالو ته خط ولیکه دې باندې تزکیه غواړي چې ورته اهل حدیث شوی نه یې تنګ نظري وایي دا بواعث دي چې دوی مونږ رستو کړي وو زمونږ افکار یې رستو کړي دي تحریر بنیادي څیز دی دا تفسیر سر سید احمد خان دا یو جلد کې ملاویږي چونکه ډېر غټ نو ما خپل درې سیکړه دی دا د هغې لومبنی حصه ده په دې باندې مستقل کم چې خلک قرآن وایي پکار دی چې دا کتاب هغې ولولي زما په نیز د دې حرف حرف قابل جواب ده د دې د حرف حرف جواب کول پکار دی دې کې چې څه لیکلي دي نو په هغې باندې نن یو صاحب لګیا دی قینچی په شان ژبه هغه دې اصول خپل کړی د تفسیر اصول وګوره دی اول کې لیکلي دي ته پوهې د هغه اصول بل ځای نه دي ماخوذ ټول د دې کتاب نه ماخوذ دي دا لوستل پکار دي د دې کتاب جواب ما شاید مخکې درس کې ویلي خو د هغې ډېر وخت شو که نه یو جواب د دې قاضي ثناء الله امرتسری رحمت الله تعالی علیه لیکلی دی تفسیر ثنائی کې دا لومړی سړی و چې هغه په خپل تفسیر کې د سید صاحب کی پہلی غلطی سید صاحب کی دوسری غلطی سید صاحب کی تیسری غلطی ټول تفسیر یې په دې طریقه چلولی چونکې هغه اهل حدیث دی او اهل حدیث زموږ په نیز باندې د سره سړي نه دی د کتاب به څوک وګوري
دغه کتاب پیدا کړی تفسیر ثنائی دا بنیادی کتاب ده. بیا بل جواب د دې مولانا ابو محمد عبدالحق حقانی رحمت الله تعالی علیه د دې کتاب د مقدمه جواب هغه کړی په خپل کتاب مقدمه کې. اړیر د کار کتاب ده او شاید د هغې تسهیل هم چا کړی ده. په خپل تفسیر کې ماغه د یوې خبرې جواب کوي. چا سره کې امداد الفتاوی د مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله تو د هغې شپږم جلد کې هغه د ګرافونو په شکل کې د ده غلطۍ ښودلې دي، د ده نظریه یې ښودلې ده، د هغې مخې ته یې د هغې استدلال ښودلی چې د قرآن دا استدلال کوي، د هغې ترجمه یې کړې ده، نو بیا یې د هغې رد لیکلی دی مختصر 2-3 جملو کې. ما په خیال اس مفتی صاحب به دغه کلام نه کتلی، مفتیان هم دغه دي که شاید دا خلک لومبي ځل زما له خولې نه اوري چې امداد الفتاوا کې مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله د سر سید جوابات کړي. هغه کتاب وګوره، اهل علم دپاره هغه بنیادي څیز ده. نور بل چا داسې مستقل رد نه دی لیکلی. دا سړی ډېر قابل رحم دی. د څه زمانه کې صوفي و، څه زمانه کې د شاه اسماعیل شهید رحمه الله ملګری و، مجاهد شوی و. او چونکې شاه اسماعیل شهید رحمه الله رجحان هغه اهلحدیثو طرف ته نو دی اهلحدیث شوی و. او بیا داسې وخت پکې راغی چې الحاد ته راغی. دی باقاعده عالم نه دی، بس مطالعه را زیرک سړی دی. ته چا مطالعه او زیرک سړی دی ته موږ دانشور وایو. دانشور دانشوران ډېر شي دي. یو ډاکټر صاحب و دانشور، یو مریض له دوايي ورکړه، ورته خیر دی که روژه یې که نه، نو داسې 10 بجو کې دی نه یو ګولۍ وچتې روا خیر دی، روژه نه ماتېږي. بس چې دانشور په دې نه پوهېږي بیچاره چې د روژې تعریف څه دی او د روژه ماتي څه تعریف دی، نور هغه ته موږ څه ووایو او زمونږ نور څه رهنمایي وکړي. اصول خو دا دي چې د اکل او شرب نه، خوراک او اسکاک نه، او دارنګې د عمل زوجیت نه د صبح صادق نواله تر شپې تر خطو پورې ځان منې ساتل دې ته به روژه وایي. دا روژې بنیادي تعریف نه پوهېږي. دی د عقل نه دا مراد ده چې ډوډۍ ونه خوري. که یو سړی نسوار واچي روژه به ماتېږي که به نه ماتېږي؟ ماتېږي. ولې ماتېږي؟ د هغې اثر دماغو ته ځي. نو دا دانشوران ډېر شي چې هغه خپل خپل خیالات بس قرآن کې هم لیږي او په حدیث کې هم لیږي. نو دا دانشور دی. مولانا الطاف حسین حالی د ده شاګرد دی. دا یو مختصر کتاب دی حیات جاوید، هغه اولولی یې بتا د ټوله جغرافیه معلومه شي، علمي او عملي دواړه. د صوم و صلات پابند نه و، ډېر کم مونځ به یې کوه. خو بیا هم لګېدی تفسیري لیکلی لاهور کې اداره دوست ایسوسیټس، دا منکرین حدیث دی. بس کم منکر حدیث او کم ملحد چې څه کتاب تاسو ګورئ هغه هلته ګورئ، دوست ایسوسیټس هلته به درته ملاویږي. دا داسې عجیب و غریب سړی دی. نزهة الخواطر د مولانا عبدالحی لکھنوی، د مولانا عبدالحی کتاب دی، ابوالحسن علی ندوی والد صاحب. ایک هغه پوره تفصیل لیکلی دی او دی لیکلي چې دا د ګیرې اوږدوالی د دې دلیل نه دی چې ګنې ده ګیرې باندې ډېر مین و، د ده مرۍ کې غور و ډېر غټ، د هغې د پټولو دپاره د دا ګیره ساتلی وه. دا ټولې ما بدی وویلې، خو دا بدی په دې بنیاد چې د ده پوزیشن واضح شي چې د خلقو خیال دا یې چې ګنې دی په دین ډېر عمل کوونکی و. دغه بنیاد دی. د دین حفاظت ضروري دی او داسې تنقید د داسې یو سړي چې هغه د دین په نوم باندې ګمراهي خوري دا ضروري ده. دې ته جرح وایي، غیبت ورته نه وایي.
دا کتاب دی کې عجیب و غریب څیزونه دي. دا د 15 پارې پورې لیکلی دی خپله. وروستو خلکو تکمیل ته رسولی دی، خو د هغې بنیاد دا و چې د کوم رساله به راتله نو هغې رساله کې به د تفسیر لیکه، هغه د ځای ځای نه خلکو جمع کړی دی، خو اصل بنیادي طور دا د صورت بني اسرائیل پورې لیکلی دی. نو دی لیکي ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. د دې لاندې لیکي چې نبوت دا دې کې صفحې هم 2 دي. بس لوی ظلم دی، هر چا هغه خپله غلا پسې طریقه پټوي. دې ته یو مقدمه ده، هغه مقدمه تقریبا د 36 صفحو ده، هغې نه وروسته تمام شد لیکلی دي. بیا دې نه تفسیر دی، او تفسیر چې دی کوم لیکي حصہ اول برے 36 لیکلی ده، لاندې د هغې نه 60 لیکلی ده. یعنې فهرست له ځان له ترتیب نمبر یې ورکړي دي، مقدمې له ځان له نمبر یې ورکړي دي. نو لاندې نمبر دا مسلسل دی. اوس بالفرض ما په دې ولیکل جل 1 صفحه 60 او زما دا مرادي دا لاندې یو سړی چې راشي هغه دې کې وګوري جل 1 صفحه 60 کو چې دا عبارت نشته، برنې ته وګوري نا به زما عبارت ته غلط وي. یو صفحه دی بره لیکي، یو صفحه ښکته لیکي. دا ښکته چې کومه صفحه ده ته مونږ ذیلي صفحه وایو. زما تحریرات چې ګورم زه دې سره دا چل کوم چې جلد اول صفحه 60 ذیلي، دا مطلب چې لاندې صفحه ګوره، باندې نه مه ګوره. دی کتابونو کې د دې مقصد څه شی دی؟ مقصد دا یې چې کتونکی که چا سره رد لیکلي چې هغه غریب حقا بکا پاتې شي، چې که څوک وګوري چې بھائی دا کوم ځای لیکلي طور پر 60 صفحه راوباسې په دې پوهېږي نه، نو بیا وستا حواله غلطي. نو دا فوقانی چې کومه ده یعنې د صفحې په سر کې صفحه 31 او ذیلی صفحه چې دا هغه 92 دی، 92-93 د نبی تعریف مونږ ته کوي. نبوت څه شی دی؟ نبوت او نبی د دې تعلق خبر ورکولو سره دی. د یو بشر انتخاب په دې بنیاد چې هغه د الله پیغام خلقو ته ورسوي دې ته وایي نبوت. او څوک چې الله د دې لپاره خاص کړي نو هغه ته څه وایي؟ نبی. د نبوت او د نبی دغه تعریف دی د مسلمانانو په منځ کې. شمه وغیرہ چا ویلي نو هغه حوامش کې یو ځای په دی چې النبی یا الرسول هو بشر ارسلہ اللہ لاصلاح الناس. جرجانیم تعریفات کے ټول تقریباً متکلمین دا قسم عبارت لکھی چې نبی رجل وی او الله را لګلی د خلقو د اصلاح لپاره. نبوت هم داسې یو څیز دی چې هغه الله ورکوي او هغه خلقو له ورکوي چې د نبوت لپاره خاص کړي. دیسے وہی دیوی نبوت در حقیقت ایک فطری چیز ہے جو انبیاء میں بمقتضائے اپنی فطرت کے مثل دیگر قوائے انسانی کے ہوتی ہے. جس انسان میں وہ قوت ہوتی ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے اس میں وہ قوت ہوتی ہے. نبوت یہ خفیہ قوت ہے څنګه چې انسان کې د لیدلو طاقت دی، د خبرو کولو طاقت دی، نو دارنګې نبوت هم یو طاقت دی، د گویاي طاقت ته په انسان کې، دا اورېدلو قوت ته، د تللو قوت ته، نو دارنګې نبوت هم څه شی دی؟ یو قوت. څومره چې انسان کې دا قوت ډیری نو دومره به دی د نبوت مضبوطي، او څومره چې دا قوت کمیږي دومره به نبوت کمیږي. جس طرح کے تمام ملکات انسانی اس کی ترکیب اعضاء دل و دماغ و خلقت کی مناسبت سے علاقہ رکھتے ہیں، اسی طرح ملکہ نبوت بھی اسی سے علاقہ رکھتا ہے. یہ بات کچھ ملکہ نبوت پر ہی موقوف نہیں، ہزاروں قسم کے جو ملکات انسانی ہیں بعض دفعہ کوئی خاص ملکہ کسی خاص انسان میں عذر خلقت و فطرت کے ایسا قوی ہوتا ہے کہ وہ اسی کا امام یا پیغمبر کہلاتا ہے. ان ډېر ملکی دي، ډېر طاقتونه دي په انسان کې چې الله ورکړي دي خلکو له. مثلا
लोहार भी अपने फ़न का इमाम या पैगम्बर हो सकता है। यो सड़े दे उस पर पगार खप हुईगी ख तजर्बे रहा तो दे फ़न से शेरे इमाम पैगम्बर। शायर भी अपने फ़न का इमाम या पैगम्बर हो सकता है। ता तारीफ चा करे दे पैगम्बर यो सड़े शायर दे कादिरुल कलाम दे डेर खशीर ने जुड़ी फसाहत बलागत बाने खप हुईगी नागा पर शायर है कैसे नबी ता नबूवत दुमरा आसान चीज़ दे। एक तबीब भी फ़न तिब का इमाम या पैगम्बर हो सकता है। यो डॉक्टर हम ताशान की दिश मगर जो शख्स रूहानी अमराज का तबीब होता है और जिसमें अखलाक इंसानी की तालीम व तरबियत का मलका बमुक़्तज़ाए उसकी फ़ितरत के खुदा से इनायत होता है वो पैगम्बर कहलाता है। यानी हर सड़े दखपल फ़न हर माहिर सड़े दखपल फ़न से शेरे पैगम्बर उस बताता था मामूली इबारत कारी चदा खो मामूली इबारत थे पदे के सशे दासी निश्त रहे चाहे तमुंग काबिल एतराज़ हुआ दा इबारत दिली कले 92 सफ़े नवाले 93 सफ़े पूरे आखिर की दे लगी चे जिब्राइल मुबारक खुदा और पैगम्बर में बजुज़ उस मलिक नबूवत के जिसको नामूस अकबर और ज़ुबान शरा में जिब्राइल कहते हैं और कोई एलची पैगाम पहुँचाने वाला नहीं होता। यानी मलिका नबूवत चिकम अल्लाह और करे इंसान ला तो दगे तो सोई जिब्राइल वो नबूवत अल्लाह बराबर का और जिब्राइल अल्लाह बराबर का दोस्त करता जो जिब्राइल लरे के और द नबूवत बुनियाद लरे के न तो कुरान से इज़्ज़त बादश कुरान चारा वड़े उसका दिल ही वो आईना होता है। द नबी ज़िले कम दे आगा आईना था जिसमें तजल्लियात रब्बानी का जलवा दिखाई देता है। वो ख़ुद ही वो मुजस्सम चीज़ होता है जिसमें से खुदा के कलाम की आवाज़ें निकलती हैं। वो ख़ुद ही वो कान होता है जो खुदा के बेहर्फ बेसौत कलाम को सुनता है। तो अल्लाह कलाम बेसौत ही दाऊद वसनो खल को खबरी कुरान मजीद कुरान तो सवेली कलामुल्लाह वेली कि नहीं यो गैर मुस्लिम स्ता मल्क तराशी न तो बेशक खपल मल्क अप्रेदा हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह सुम्मा अबलिगहु मामना उस द कलामुल्लाह पबारा के दा किस्मा दा हो नवी चीज़ दे बेसौत और बासौत दाने भी खबरी दी जमुंग सहाबे किराम द देना वाकिफ़ नो अल्लाह कलाम कुरान से शेरे कलामुल्लाह दे दा बाच दा कलाम नफसी दे हो कि कलाम ज़ाती दे तो टोल अलवे बेदात खुदा करे दा इल्म कलाम वाला से शेज होकर परे सुख बुई थी कलाम ज़ाती से तो ये कलाम नफसी से तो खपल और तख़य्युल जो करे दा तारीफ़ात कम से हुआ खैर सहाबे किराम दा देना वाकिफ़ दी ताबीन देना वाकिफ़ दी तब ताबीन देना वाकिफ़ दी अजीब है पागे इल्म कलाम माने इस्लाम बचकी चारा सरद इस्लाम ख्वागिम नती रही दाऊद मामून दी ज़माना के दाशेर आगले दागे नखल को शेज हो गए दा सवालात गलती दे सरना चाहे आवाज़ है वो कनो दा अल्लाह हयात स्ते गनिश्ता दा क़य्यूमियत स्ते गनिश्ता दा रहमानियत और रहीमियत स्ते गनिश्ता अरे कहते सब ऐसे संग करी दागा शान दागा हम दा अल्लाह कलाम दागा द ज़ात दागा द शान मुताबिक थे दा टोल दागे नवी जदीद फ़लसफ़ो गुमराहे दी कम जदे खल्को किताबों की लिखी और देते दाखिल के इल्म हो आगा इल्म चागा न रसूलुल्लाह ता हासिल ले आगा इल्म चनते सहाबे किराम वाकिफ़ दी न दे ताबीन और तब ताबीन वाकिफ़ दी जी इल्म ने दा जी मुला कुरान न वर्जी हदीस न वर्जी बदा से सुनो पूरी दा गुमराहों के दाखिलक द इल्मुल कलाम और नवासिल तो दे जुमलो मतलब से शदे जैसे वही तमास लिखली साफ च सफ़ा दा हुआ च नबूवत और रिसालत दा कसबी दी वहबी नहीं दी तो दे इबारत मकसद दारे च नबूवत और रिसालत दा कसबी दी सुमरा च दे इंसान रूहानी तौर तरक्की की दुमर वदाग नबूवत ली रही और सुमरा च रूहानी तौर रावर्जी की दुमर वद नबूवत देर न खारिजी की
نو موږ تاسو سره ستا په خبره کې جواب نه کوو، د قرآن په خبره کې جواب کوو. قرآن مجید څه فرمایلی دی؟ قرآن مجید دا فرمایلی دی چې الله اعلم حیث یجعل رسالته. دا چا په کسب نه ملاویږي. خلقو ته دوکه د دې خبرې نم شوې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بغار حرا ته تو او یتحنث عبادت وکړو، نو بیا څه وایي د هغې په نتیجه کې هغه ته رسالت ملو شو. چا وایي چې د هغې په نتیجه کې ملو شو؟ دا خو نه الله ویلي نه رسول الله ویلي. که دا د هغې په نتیجه کې دا خو نبوت بیا وهبي شو، دا کسبي شو. کسبي معنی د کسب په ذریعه باندې انسان ته حاصلېږي. وهبي معنی من جانب الله دا هبه کېږي، موهوب ده. اصل کې دا مسلک دا دای خلق دی چې هغې ته مونږه مبتدعین وایو. استاسو او زمونږ په بدعتي ویلو کې لږ فرق دی. دلته کې خدای چې سړی سنتو پسې دعا وکړي دا چې بدعتي دی، او جساس که د روایت باری تعالی نه انکار کی نه بدعتي نه ده، هغه غټ بدعتي دی. د قرآن انکار کوي، معتزلي دی. مونږ چې د کم بدعات ذکر کوو دا د عقیدې بدعات دي. دا کتاب غالبا د ټولو علماو سره کتاب الصفدیه، او دا یې سړي دی چې هغه نه بغیر ستاسو گزاره نه کېږي. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ د دې جلد اول کې 5 صفحه کې د خبرې لګي. دو جلد کتاب ده چې دا رائے دا کومه چې دی پیش کړي دا د کله نه جوړه شوې ده او د چا رائے ده؟ پنځم صفحه کې لیکي وهؤلاء الملاحدة من المتفلسفة والقرامطة ومن وافقهم يقولون أن النبوة لها 3 خصائص من قامت به فهو نبي. ملاحده فلاسفه قرامطه او دا غي مرګري دا وایي چې نبوت 3 خاصي دي. دا 3 خصائص چې چا کې راغلل نه و نبي، یعنی کسبی چیز ده. والنبوت عندهم لا تنقطع، تدی پنیز نبوت بندیږي نه. دا مرزا غلام احمد مذهب هم دغه دی چې نبوت انقطاع نه کیږي. ولې دا الله رحم دی، الله خپل رحم چا نه بندوي. والنبوت عندهم لا تنقطع بل يبعث الله بعد كل نبي نبيا دائما. الله همیشه لپاره د یو نبی نه رستو بل نبی را لېږي. قرآن چې خاتم النبیین ویلي رای په ځای پرېښود. وکثیر منهم یقول انها مکتسبه، او ډېر په دې کې دا وایي چې دا کسبي دی. اخاصي کم دي؟ اخاصي چې وګورئ سر سید پر عبارت به ته پوه شئ. اوس ان تکون له قوة قدسیه، یعنی قدوسی قوتی پگے من جانب اللہ پائے کہ قوتونه موجود دي. هغه ویلو کنه سمجھ دا قوت ډیریږي دومره دا نبوت ډیریږي. دا چا رائے ده؟ دا کرامته رائے ده. دا کرامته دا رائے ابن عربی خپل کتابونو کې لیکل ده، خصوصا فصوص الحکم کې، او دغه حواله ورکړی دا سر سید احمد خان، او داغه نوم یې غسته ده چې ډېر غټو غټو عالمانو دا رائے خپله کړې ده. ابن عربي عالم و، ابن عربي د چا عالم ویل؟ هغه صوفي دی او فلسفي دی بس. او داسې خلق دی تو حافظ ذهبي یو ډېر محتاط عالم دی. هغه دا ډېر شی بدای لیکلي، خپل تاریخ الاسلام کې هم لیکلي دي، سیر اعلام النبلاء کې هم لیکلي، دارنګه میزان اعتدال کې هم لیکلي، او اخر کې لیکي چې شاید ممکن دا چې د دینا توبه وباسي. ډېر شی غلطي دي. دا غي څه تذکرہ ما مناهج المفسرین کې کړل ده.
چې د کم عقایدو بعض خلق بېشک د قول تعویل کوي کله وایي دا کتابونه هغه تاسې منسوب دي د تحقیق میدان کې دا ثابت کړي چې واقعي داسې منسوب دي هر ځای کې 10 میں البغات کار نه کړي دا خو ستاسو اصطلاح خلق بار ثابت دی دا چې دا کتابونه د هغه دي الفتوحات المکیه ما سره شته او ما لوستم دی دا کم خلق چې ذکر کوي خبرې کوي دي ته وایي تا فصوص الحکم لوسته دی حافظ ذهبي لیکي چې دنیا کې په فصوص الحکم کې کفر او شرک نه بیا دنیا کې اډو کفر شرک نشته دا کم خلق چې دا قسم خبرې کوي د فلسفیانو دا د تصوف پرنګ کې دا خلق مونږه د قرآن مجید نه اړوي د دې خلکو د پرویز چې کم نظریات دي یا دا کم ژوندی صاحب چې دی هسې د تصوف مخالفت کی نظریات یې ټول لغوي چې تاسو وګورئ بره پته به ولګي درته یو چشتي دی هغه تصوف باندې کتاب لیکلی ما سره شته کتاب ډېر لوی سړی دی هغه د ټول اصل حقیقت ښودلی چې اصل الله څه شی دی د بنیادي کتابونو نه یې ښودلی هغې غریب چې کتاب ولیکه چاپ شن هغه جبرن ریټایر کړه چې ته حق مه وایه حق ویل د ملک جرم دی ډېر لوی لوی خلک دی عبدالقادر لون یو ډاکټر دی هغه تصوف باندې یو کتاب لیکلی دی هغه ولولئ د دې ښه سایډ یوازې مه ګورئ زموږ خلکو ته یې ښه سایډ معلوم دی دا سایډ ورته نه معلوم چې دی د نبوت د اجرا قایل دی په دې کې د فهرست لیکلی زه فهرست نه ښیم تا د نومونه نه ښیم تا خو ډېر لوی لوی خلک چې هغه ځان ته صوفیا وایي هغې د نبوت د اجرا قایل دی قادیانی ولې کافر دی دلته زما خلقو سره اختلاف دی چې تاسو قادیانی دی ولې کافر وایې په دې وجه وایې چې هغه د نبوت د اجرا قایل دی نو دا صاحبان چې قایل دي سره به څه کوئ دې ته بیا جواب نه ورځي دي دا خبره پټه کړې کم ځای نه وی پټې ته د ده کتابونه خو هرې ژبې ته تقریبا تللي دي دا د نبوت په باره کې دا قسمه خبرې کول کوم چې سر سید لیکلی دي د هغې بنیاد دا د فلاسفو کتابونه دي د قرامتو کتابونه دي قرمت دا هغه چاته وایي چې هغه کوتاحقه دي دی نوم نه دی لیشتي راکو پوه ناغوندو هغه دا باطل نظریات پیش کړل هغې د وجې نه خلکو هغه ته قرمت ویل شروع کړل نو یو لومبنۍ خاصه دا ده چې ان تنکون له قوت قدسیه چې قوت قدسی ډېر زیاتی دا قرمت چې کوم دی د خپل تحریک آغاز 270 هجری کې کړی 77 هجری کې کړی 890 عیسوي کې رافیزي دی که صوفیه هم اکثر روافظي سیدنا معاویه ته دا یې صوفي بنئ چې کنځلې نه یې کړی خو زمونږ خلک خو پېژنه دي خو دغه وایي چې عبادت کوي بس په ایمان یې څه کار نشته هر څه یې چې وکړل ویې کړل بلکې زما تجربه دا چې کم سړي کې تصوف ننوت دی په دغې معنو وایي دا کم چې متاخرینو کې دی نو هغې بلکل رفض راغلي دا حقیقت دی ځکه خو دې سیدنا معاویه ته هغه څه وایي چې هغه د ویلو نه سیدنا عثمان په حق کې هغه څه وایي چې هغه د ویلو نه دویم الخاصة الثانویہ قوت التخیل والحس الباطن بحیث یتمثل له ما یعلمه فی نفسه فیراه ویسمعه قوت متخیله ډېر غالب وي داسې چې دی کم سوچ کوي نه په سترګو ویني کم سوچ چې کوي نه په غوږونو هغه اوري دا دویم شرط دی خولی د نبي دپاره آیا د نبي دپاره دا شرط قرآن و حدیث کې شته دا پدی کې موجود دی سیر اعلام النبلاء کې حافظ ذهبي لیکلی دې سړي قوت متخیله ډېر مضبوط او چې د کم سیز کې باره کې کم خیال وکړو نه باغه شانته و دا چې اوس نو نشته کنی بے شمیره خلک به بیلاری شي قوت تخیل ډېر زیات
بلا چې الخاصة الثالثة ان تكون له قوة نفسانية يتصرف بها في حيول العالم. دریم خاصیت ادارے چې دومره قوت نفسانی مضبوط وي چې په حیولا د عالم کې تصرف کولی شي. دا درې شرطونه د نبی لپاره. آیا دا درې وړه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجود وو؟ دا اوس خلک وایي که نه چې په یو نظر فلان کی ته وکتل فلان کی که نو دل کې دنیا بدل گئی. رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل چې ابو طالب د ایمان راوړي او حدیثو کې دا نشته چې زما تر دومره ووایه چې زما غوږونه واوري چې قیامت پر ورځ زه د الله نه ستا لپاره د بخښنې سوال وکړم. دا د صوفیاو دین دی او د هغې صوفیاو دین د په مخه کړی دی لګیا شوی دی چې د نبوت دا چل دی او نبوت دا چل دی. نبوت دا کسبي نه دی، دا وهبي دی. دا قوت نفسانی چې د لیکلی دی چې قوت نفسانی دومره مضبوط وي چې دی تصرف کولی شي په حیولا د عالم کې. و دې پسې بله جمله لیکلې ده چې ان خوارق العادات التي للانبیاء والاولیاء من هذا النمط. انبیاء کرام چې کم معجزات پیش کړي او دارنګې اولیاء چې کم کرامات پیش کړي دا د هغې قوت نفسانی دی چې د هغې په ذریعه باندې دی په دنیا کې عمل دخل گئی. څه مطلب شو؟ معجزات د نبی فعل ورته وویل، معجزې ته د نبی فعل وویل، دارنګې کرامت ته د ولی فعل وویل. د اهل سنت والجماعت څخه عقیده ده چې معجزه د چا کار دی؟ د الله. کرامت د چا کار دی؟ د الله. د چا په لاس کار کېږي؟ یو د نبی په لاس کار کېږي او بل د ولی په لاس کار کېږي. که مونږ د نبوت دغه خبره ومنو چې دا یو ملکه ده انسان کې پیدا کېږي د نورو ملکو غوندې، او څومره چې د انسان دغه ملکوتی صفت ډېرېږي دومره د نبوت مضبوطېږي. او بیا دا خبره کول چې د هر فن پوهه سړی د هغې فن څه شي؟ نبي. نو قرآن چې دا فرمایلي چې وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. هر رسول او نبی چې راغلی دی دپاره راغلی دی چې د هغې اطاعت ته وکړی شي. اطاعت د رسول فرض دی که فرض نه دی؟ نو آیا د یو لوار اتباع فرض ده؟ آیا د یو چمیار اتباع فرض ده؟ دا څومره الحاد دی په دې کې، دې ته الحاد وایي. موږ خو بده نه کوو خبره. یتیمة البیان یو کتاب دی د مولانا محمد یوسف بنوري رحمه الله، یتیمة البیان فی شیء من اصول القرآن. هغه وګورئ بیا. خو تاسو شیله ګوته نه وړئ. شته دی ولې نشته؟ اردو هم راغله. ناول وګورئ، ډرامې وګورئ، افسانې وګورئ. او نن سبا فیسبوک دی بس هغې ته ناست دی. کرکټ وګورئ. په دې باندې سړی دنیا او آخرت کې څه گئی؟ د ذلت کډ ته ورغورځېږي. اوس دینی کتابونه وګورئ. یتیمة البیان کې سر سید احمد خان وګوره. زما په خیال د کافرین ښکته خبره به ورته نه ویل. دې ته څوک مسلمانې ویلی شي؟ یعنې د نبوت په ماهیت او حقیقت کې بنیادی ګمراهۍ کړي دي. دا چا کړي؟ سر سید احمد خان. دا کې کتابونه پرویز صاحب ګوري او دا فلانې صاحب او فلانې صاحب او فلانې صاحب ټول دا ګوري. بلکې دا امین حسن اصلاحي رحمه الله بعضې اصول ته تفسیر سر سید نه ماخوذ دی. موږ خوبۍ هم ښیو خو خامۍ هم ښیو. کتابونه کې څو خوبۍ او خامۍ وي. دومره علم پکار دی چې انسان خوبۍ خپلې کړي او خامۍ پرېږدي. خو دا نه چې یو سړی غلطي کړې او ته خامخا بچ بچا کې نه ښیې خلقو ته. دا وښیه دا نوې پود بچې کوم دی بېلارې شي، ګمراه به شي. دا د هغه یو استدلال دی او د قرآن مجید نه دی په داسې انداز کې. د دې آیت کریمه لاندې بل سوال راغی، اعتراض دی. 93 صفحه کې لیکي، دا هم ذیلی صفحه ده 93.
अल्लाह ताला और पैगंबर में बजुज़ उस मलक नबूवत के जिसको नामूस अकबर दे के माविदा इबारत और ज़ुबान शरा में जिब्राइल कहते हैं। हदीस चिचावेली नो दे जुमलों पर वाला खंदा वर्जी नामूस अकबर जिब्राइल दो लुम्बने चेका मवाहि रागले दा तो सैयदा खदीजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरक़ा बिन नौफल बोतल दे और तो सोई हादा हुआ नामूसल अकबरो जमा यकीन दारे चदा नामूस अकबर दे तो जिब्राइल त नामूस अकबर हदीस किश्ता के निश्ता दादा से बेखबर सड़े रख यानी तो सही बुखारी तो लुम्बनी हदीस न रहे खबर अदैम खाम फरसाई की तफसीर लिखी तफसीर लिखल दार चाकार नहीं तुम हर सड़े मुफसर दे उस पलार आलू सड़े हैरान शी खपम शी अल्लाह न ये घर चाहते शेखुल कुरान मो आया उस पकावे मक दिनों जमाने जुईना कशर अलग देगा तो शेखुल कुरान हुए खलक शर्मेगा ना ऐसा कहे दस तो शेख बुनियादी मानसरा आगा सड़े चागा बुढ़ापे तो रसीदली पे फन के महारत बुढ़ापे ना बगैर नहीं जमा बस तजर्बा दाई उस्तादा तजर्बा चाही 50 काला तो कुरान और हदीस खिदमत कर रहे नागा शुयूखुल हदीस और शुयूखुल कुरान ने खुदा से द्वरम जानी दौरी की अल्लाह ने माफ़ी की बस शेखुल कुरान से दादा नुम बीजती दा मक जाते रहे मिशकात मसाबी हुई शेखुल हदीस या यो जरे आगे लफ्जी तर्जमा उकड़ा तमा बयान वक्ती हो यार उसे माँ तपोसो का खलक होना संग आए हदीस न तो रावी पतश्ता है न सहावी न पर गरीब उल हदीस पुईगी न पर नासिख व मनसूख पुईगी न वाल तर्जमा और तसंग हदीस वाल दादा नमूनो गलत इस्तेमाल बेजा इस्तेमाल लखन न गई तफसीर लिखल ढेर मुश्किल से देख अगर इसलाई साहब सरदनाज तो हम खबर शुरू करा शागिर्द में वागा से चागा माते हुए जो तफसीर लिखा इमार ये तो सनवे शेब से शेब लिखे पके नमत सरे अंदाज सरे सनवे तरतीब दे सरी ये बात है जो बस प्लान की ना वजह मको शेबो लिखम इमार दे जदा कौम असम किताबों ने तोले डते दो रबा वल शेमो लिखा दा गुमराह डी सुफियान बिन उयैना डेर मख के वेलू इयाकुम वल कुतुब फइन्नहु ताहमन कान क़ब्लकुम बिल कुतुब डेर किताबों ने म लिखे चिकम से ज़रूरत नहीं है खुलासा लिखी खलक उदय शेख खुलासा बरवा लिया पुख्तू की लिखी या उर्दू के बस दार चाह खुलासा और दुकानदारी था ना से शेपा के दाने भी लिखल सनवे अंदाज दे सनवे ईजाद दे या सनवे शरह दा चागे बाने कुरान के सलासत के याद आगे तर्जमा के याद आगे पर फ़हम के सफ़रक राजी बदा मशर शेख तर्जमा दा खुलासा दा बस हो गया खाली की सो की बल खाली मुझे गला सबक हुए मुंग बदे मुब्तदाई ता खौज दे किताब दा सीरी करे ये वो को देवी देखो तश्ता विजु नहीं तक संगता विजु नहीं पके मुंग पदे ना पोयो दावकी शेख कुरान रहमतुल्लाह जब बकला हवाला और को मसलन दलाइल लिखी पदे सूरत के दियार लस दलाइल ली न कर खबो यो होगा ना तो लाने वा 1 2 3 4 5 अरपा से पे आयत नंबर हो तक 3/1 4/2 5/3 का ना तश्ता विजु नहीं चागा अंदाज हम बदल न कहो पकाड़ दाऊ चाहे तूने और तरीके ले तो किताब बले घट से हर सो का आयत हम न भेजने जब मुझे कला आयत नंबर हो खयू न खलक मखकने आयत खी मसलन जो है आयत नंबर 1 दी रब्बिल आलमीन तो 1 नंबर आयत हुए यानी पदे में बेचारा नहीं पोया च आयत मख की लिखी लिशे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो दे पसे देरेज की चमराशी और 13 आयत मुराद ने जी तौर पर उलम्बे आयत वो आया सर देवी रब्बिल आलमीन लेकिन उलम्बे आयत वो दगे इस्लाम चाहो नकड़ा चे कम से कम दागे अवल और आखिर लिखी वो बस आयत 1 आयत 2 1 3 4 5 दगा वजरा चे जमुंगे तो कुरान अल्फाज
मुगल नाराज़ी तो बाहर के दे से लिखी बेचारा तड़ुम्बने हदीस नरे वालुम दे सही बुखारी पड़ुम्बनी हदीस के जिब्राइल तार नामूसल अकबर वही देवीश ज़ुबान शरा में जिब्राइल कहते हैं ब्या से वही और कोई एलची पैगाम पहुँचाने वाला नहीं होता, यानी पैगाम रसून के सोग निश्तर कुरान इनकार बनी था। कुरान से फरमाई थी जिब्रील सोग दे मन कान आदुव्वल जिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाह कदार इंसान खपल अमल कई तो ब्या नज़्ज़लहु ज़मीन से दराजे के दा ज़वाहिर बचा सर ताल्लुक़ लरी दा अजीबा खबर दा अब या डेरा कमाल खबर है दादा चौम दे खपल तफसीर के पदे मुकदमा के बिल्कुल बल से लिखी ज़ैली सफ़ा 43 के दे नुम दे तहरीर फ़ी उसूल तफसीर देखा मुस्तकिल लगवियात थी अरे जायज़ा गस्तल पगार दी देखी लिखी अल अस्लुर राबिअ ये भी मुसल्लम है कि कुरान मजीद बेलफ्ज़िही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़र्ब पर नाजिल हुआ है या वही किया गया है। खाए तस्लीम किया जाए कि जिब्राइल फ़रिश्ता ने हज़रत तक पहुँचाया जैसा कि मज़हब आम उलमा इस्लाम का है, या मलका नबूवत ने जो रूहुल अमीन से ताबीर किया गया है हज़रत के क़ल्ब पर इल्क़ा किया गया है जैसा कि मेरा ख़ास मज़हब है। तमा ख़ास मज़हब सर अगर दारे च द इंसान आगा क़ुव्वत मलकिया आगेता कल जिब्राइल हुई और कल वर्ता रूहुल क़ुदस हुई दा आगे मलके आगे क़ुव्वत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते इल्क़ा कर रहे पदे मतलब दा है कुरान कलामुल्लाह नश कुरान मजीद कलामुल्लाह नश दा से किस्म खबर है पदे की डेर जाती रही ब्या 91 सफ़ा के जुमले डेर मज़ेदारी उदा सियाक सबाक सरगोर है सियाक सबाक सरगोर है वही तो वही होती है जो खुदा से पैगंबर को दी जाते हैं, मगर अपने अगले मुफस्सिरीन ने उसका बयान कि वो क्यों कर दी जाती है ठीक तौर पर नहीं किया। टोल मुतक़द्दिमीन मुफस्सिरीन चिगम दी आगे सही तरीके से बयान उनको यानी इमाम राजी नवाले मातुरीदी नवाले तर आखिर पूरे इच्छा सही बयान उनको ची वही शेर देता इद्दिआत हुई दासे ओबल पागलम देगम दासे इद्दिआ गई चला मा कम तहकीक कर देखना दासे तहकीक दबल जानिश्त अल-आयाज़ु बिल्लाह। उन्होंने खुदा व रसूल को दुनिया के बादशाह और वज़ीर की मानंद और वही को बादशाह के कलाम या हुक्म या पैगाम की मानंद समझा है। सूरतुल मोमिन गोरा दारेंगे सूरत हामीम सजदा गोरा तो पता लगेगा जो कुरान दाग हाकिम किताब दे कमजे रब्बुस समावात ता तफसीर लिखे तर सूरत बनी इसराइल बोरे मख ता कतल जो सड़े बेलमा दी दागा नाम गसत दा गिला सातु चाओ द बटोल कुरान वे लिख दा अल्लाह कलाम दे अल्लाह तो बादशाह वे लिखी देख साहब दे हमारे कोन्ना समाना क़ुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क समाना अल्लाह पदा माना बादशाह दे चाहे ज़बरदस्त है ज़ोरावर दे अखपल कलाम अगद मलाइक को ज़रिए ली दादा मुफस्सिरीन का कलाम न रहे दादा जमहूर अहले इस्लाम कलाम दे और दादा कुरान में ना ब्यावी च खल्क़ से चल गए और जिब्राइल को एक मुजस्सम फ़रिश्ता बादशाह व वज़ीर में इल्ची पैगाम ले जाने वाला करार दिया है दा नज़रिए लिखे द मुसलमानों
بیا دې پسې لیکي چې ولا شک ان هذه هفوات ليس لها في الاسلام نصيب. دا بکواس دی، اسلام سره د تعلق نشته. صحیح وایي نو؟ یعنی جبرائیل د الله استاد ګڼل او قرآن د هغه په ذریعه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړل، د باره کې دې څه وایي؟ دا هفوات دي. هفوات بکواسات ته وایي. لیس لها فی الاسلام نصیب. نبوت کو بھی علماء متقدمین نے ایک عہدہ سمجھا ہے. نو تے سے گنے عہدہ نہ رسا تادیم در کیسا کہ خدا جس کو چاہتا ہے یا جس کو منتخب کرتا ہے وہی نبی ہوتا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سمانا دا کم خلق جو دا آیتوں نہیں ہو رہی پدی سنا دو کشی بیچارہ گان. جیسے بادشاہ اپنے بندوں میں سے کسی کو وزیر کی دیوان کسی کو بخشی کر دیتا ہے اور وہ کسی منصب کو لے کر وہ کام شروع کرتا ہے اور مبعوث ہونے کے ٹھیک یہی معنی انہوں نے سمجھے. مگر میری سمجھ یہ نہیں ہے. میں نبوت کو ایک فطری چیز سمجھتا ہوں. نبی گو اپنے ماں کی پیٹ ہے میں کیوں نہ ہو نبی ہوتا ہے. النبی نبی ولو کان فی بطن امہ. دا سے دی النبی نبی ولو کان فی بطن امہ. دا سے شعر ہے. دا قرآن نے کہا حدیث دا شان محاورہ دا چاہے الصبی صبی ولو کان نبی. صحیح وہی دا نا الصبی صبی ولو کان نبی. آرہ وہی دا سے کر صحیح وہی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبیو معشومو اداغے باوجود چکل آغا خپل لنگ لرے کا دیرہ پارا چپوگے کی دی او گٹ پہ روڑی نو آغا بے ہوش شوئے نو. تاریخی خبر آدم نری چاند نیمہ چڑھاؤ گا وہ تاریخ دیکھ اچکل بے ہوشے نہ ہوش کراغ لنبے چگے سوا ازاری زما صادر مال را کیا. دا بعض محاورات غلطی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل نبی شو بیا اٹول قرآن لم ڈزور کا اٹول حدیث ہم پریدخ. ما کنت تدری مل کتاب والایمان. قرآن چے نو راغلے تا تے کتاب و ایمان نو معلوم. دا کم خلق چدا ہوئی دیا نبی پیدا شے دا سے کسی سے جوڑا کردا. اخو بشرو عام انسانو اللہ رب العزت اغاد نبوت ورکا غیلا رسالت ورکا اخبل کتاب ورکا یو شے چدا عقیدی خلافی ہے کہ سر نوزخ دا دا خلقو کی سے چے پاسے پیداشنو سجدے اکلا پیداشنو دا چلے اکلا دا کی سے دیکھ دا عقیدی خبری نہ دیکھ. دیوی میں نبوت کا ایک فطری چیز سمجھتا ہوں. دا فطرت ممکن انہیں ناراضی ہوئے پڑھے روڑے نکانوں کے بولے دا فطری چیز نہ پیدا کی. دا فطری نہ دے دا غلعاز طرح دا کسبی نہ دے دا وحبی دے. وحبی منے من جانب اللہ بخلق. بیا رستو لگی چی نبوت در حقیقت ایک فطری چیز ہے جو انبیاء میں بمقتضا اپنی فطرت کے مثل دیگر قوائے انسانی کے ہوتی ہے. وقت نے عبارت چکا ماں پیش کرو اگر مفصل لگل ہے. دے سلسلہ کی جواب دارے چی سیدنا جبرائیل دا مستقل ملک دے. قرآن مجید کلا آغتا روح القدس وئی او کلا آغتا وئی روح الامین او کلا دا آغر نم ذکر گئی جبرائیل. یو سڑے دا قرآن ظاہر پریگدی او یو دا سے معنی اخلی چاہ دا قرآن معنی ندا دیتا باطنیت ہوئی او دام راغل مونگتا دا تصوف پلار باندر. دیوام دلیل پیش گئی دا ہر یو آیت چکم دے لکل آیت ظاہر و بطن. جیو دا ہر آیت ظاہر دے بل دا غی بطن دے. بطن سے مطلب جیو دا سے مطلب ہی پگے گا نا جب بغیر سگن پوئی گی تا چاہے خدا مطلب نہ رہے. دا ہر آیت یو ظاہری لگتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یو دا غی بطنی ہے دا غی معنی و مطلبی. حدیث خدا کا مطلب ہے. محدثین خدا مطلب نہ اخلی چیز ظاہری معنی بانے عوام پوئی گا و باطنی معنی بانے صوفیہ پوئی گی. دا وہ دلال ہے اور گمراہی دا. زان شے جو کرے زان پا اہل شریعت بانے فائق کی جو منگے جڑی رپورٹ دیو یو اہل طریقتی یو اہل شریعتی.
نو دا څنګه اهل طریقت دي چې نه الله پیژني نو رسول الله پیژني؟ دا ګپې لګي، دا غریبانان ټول په دې ګن کې اخته شوي دي. اصل سیز دین دی. کم صوفي چې پوهېږي لکه جنید بغدادي پوهه سړی دی، هغه څه وایي مونږه هغه سړي ته د سره صوفي وایو نه چې هغه قرآن و سنت نه ویل او په یې کې ماهر نه وي. کله به ویل زمونږ لار دا د قرآن او د سنت ته، دا چا فرق نه دی کړی. هندوستان کې چې کوم لوی صوفي وو، اگر چې هغه هم ډېر شي غلطۍ کړي دي، مجد الفسانی رحمت الله تعالی علیه هغه وایي هغه طریقت یخالف الشریعة چې د شریعت خلافي، دا صوفیت نه دی، هي زندقتن، دا زندیقت دی، دا بېدیني ده. دا سر سید احمد خان یا منکرین حدیث دا بیچارهګان نښتي دي په دې باندې چې د صوفیاو اقوال راخلي، یو خوا د هغې تقلید کوي او بل خوا د هغې اقوال راخلي او خلکو ته متفلسفانه خبرې کوي. دې سیز کې مه راځئ. دا بحث تاسو دپاره لږ نسبتاً نوی وایي که نه، ستاسو دپاره دا نسبتاً نوی دی. خو دا فتنې راځي او د دې کتابونو نه دا په ډېرو غټو غټو ځایونو کې خلک دا وي لیکي ډېر په فخر باندې، خو چې تا ته ځای معلومي چې دا هغه صوفیاو خپل کړي دي چې هغه متفلسفه دي. سوال دا چې کله مونږ دا ووایو چې نبي د هغه کسبي د زړه حیات چې کوم دی مضبوط شي او دغه ملکې زیات شي، نه نبي شي. بیا لږ ما په دې آیت پوهېږه چې وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. وحی د بار نه کېږي، لکه دی وایي وحی د پیغمبر د دن آواز دی. نو سوال دا چې که وحی د پیغمبر د دن آواز وي نو بیا د آیت کریمه څه مطلب دی چې وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. بار کې دا داسې بنیادی اعتراضات دي، دا دې ما سرسری جایزه اخیستې ده. دا تفصیلی جایزه نه ده، تفصیلی جایزه دا لږ کافي وخت اخلي. دې سه ایسا پاتې کېږي په دې باندې چې ټایم زمونږ شوی دی. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.